روي زه یو کار کوم او په هغه کې نه کامیابېږم. زه به داسې یم چې هر یو مقصد دپاره دا وظیفه څوک ووایي انشاءالله العزیز، دا کلمات بیا څوک ووایي انشاءالله العزیز، الله به یې ټول کارونه انشاءالله العزیز سر ته پوره کوي. څه مقصد دپاره ووایي ښه ترتیب به څنګه وي. لکه په مثال کې د ماښام د مانځه نه بعد به شروع وکړي 70 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم تر د الحمد نواله ولدوالین آمین پورې به ووایي. داسې به ووایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم تر د ولدوالین آمین پورې. ټیک ته 70 پیرې وي. په مثال کې د ماښام مانځه نه بعد والا د ماښتونه پورې به ووایي. بیا په سبا باندې به د ماښام مانځه نه والا ماښتونه پورې ووایي خو 60 پیرې به ووایي. بیا په بل سبا باندې خو روزانه به پاتې کوي به نه جي ښه دغه به پکې نه کوي غیدري به پکې نه کوي. بیا په مثال کې په درېیم ورځ باندې به په دویم ورځ باندې 60 ته راورسېدو، په درېیم ورځ باندې بیا 50 ته راورسېدو، بیا دغه انشاءالله په قلاره باندې ځه دغه انشاءالله 40 او 30 او 20 او 10 بیا په اخره کې دعا وغواړي. دعا ترتیب به څنګه په اوله کې درود شریف په 3 پیرې وایي او بیا به الحمد نواله ولدوالین آمین پورې به 3 پیرې وایي. بیا به بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وایي. بیا به پکې دعا وغواړي ټول عالم د ځان دپاره او په اخره کې بیا درود شریف بیا 3 پیرې وایي. انشاءالله العزیز په چیلنج سره اوه ورځې یا اته ورځې وکړئ تر څو پورې دا ټول پوره شوي نه وي. انشاءالله العزیز تاسو به الله جل جلاله هر یو مقصد چې دی هغه به انشاءالله الله سر ته ورسوي. نو دا ویډیو د کېږي ویډیو خپل ملګرو لپاره ثواب او د عمل په نیت باندې شیر کړئ. جزاک الله.